أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. انسان ته چې کله څه تکلیف او پریشانی پیښ شي دا انسان الله رب العزت ته فریاد کوي، د الله ته گزاري کوي او د الله رب العزت طرف ته متوجه کیږي. خو چې کله سکون حاصل شي هغه تکلیف مصیبت د دن لری شي نو د بیا غیر الله ته आवाजونه کوي، الله نه ما سوا ځان له معبودان نسلی او د هغه معبودانو د خوشحالولو کوشش کوي. لکه څنګه په دې آیت مبارکه کې ذکر دی چې کله انسان د اولاد امیدوار وي، میا بیبي دواړه ښځه او خاوند دو الله رب العزت ته فریاد کوي، الله تبارک وتعالی نه غواړي او دا سوالونه کوي چې الله ته موږ نیک او صالح بچی راکا، موږ مستا شکر گزار ستا شکریه به ادا کوو او ستا تعریف حمد و ثنا به بیانوو. خو چې کله الله تبارک وتعالی د دې انسان دا فریاد واوري، د فریاد رسی وکړي په خیر او عافیت سره دته نیک او صالح بچی الله رب العزت ورکړي نو د الله سره شرک شروع کړي مختلفو طریقو سره. لکه اول خدای الله نه غواړي، دعاګانې کوي چې الله دا بچی زما نیک صالح او صحیح درست طریقې سره پیدا شي، ستا شکریه به ادا کوم. چې کله د الله رب العزت بچی ورکړي د شرک کوي او اعوذ بالله د هغه بچی نسبت غیر الله ته کوي، دا خو مال فلانی را کړی دی، دا خو د فلانی په نسبت سره شوی دی، دا خو مال زما پیر فقیر هغه را کړی دی او ما د هغه نه غوښته. نعوذ بالله په دې طریقې سره د شرک دی. یا دا چې دغه بچی د غیر الله په نوم باندې بیا د دې بچی منښ کوي، نظر و نیاز کوي د غیر الله د خوشحالولو لپاره، معبودان باطلو د خوشحالولو لپاره د دې بچی د نظر منښ کوي او یو د بچی د نوم په اعتبار سره هم الله سره شرک. کله کله خلق هغه صرف او صرف یو د قرآن یو لفظ ته وګوري او بس هغه لفظ په معنی باندې نه پوهه، په مطلب باندې نه پوهه، هغه د بچی نوم کېږي، حالانکه د دې معنی د دې مطلب ته کتل پکار دي. یا کله کله یو سړی بچی له نوم کېږي نو هغه نوم نه د هغې تعلق د دین اسلام سره شته دی، نه د هغې نسبت الله ته وي، نه انبیاو د نومونو سره نسبت وي، نه د صحابو په نومونو باندې یو نوم دی، نه د معنی په اعتبار سره هغه درست دی دا نوم دله کېږي. حالانکه د بچی چې په والدینو باندې کوم اول حق دی هغه صحیح نوم ایښودلی، کله بچی وشو نو بچی له صحیح نوم ایښودلی، په اوه مرض باندې د بچی عقیقه وکړي، دله نوم کېږدي، د ده ختنه وکړي د سنت کې، یا په 14 مرض باندې یا په 20 مرض باندې، نو اول حق په والدینو باندې چې بچی د صحیح نوم ایښودلی. حدیث کې راځي الله رب العزت ته د دوه نومونه ډېر محبوب دي، عبدالله، عبدالرحمن، د الله بنده، د رحمان بنده. انسان الله سره شرک څنګه کوي چې نعوذ بالله د بت په نوم باندې خپل د بچی نوم کېږي. لکه د مشرکینو د بوتانو نومونه لات، منات، عزا، نو د نعوذ بالله خپل بچی له نوم کېږي عبدالعزا، عبد ویل کېږي بنده ته، دا د عزا بت بنده دی، نعوذ بالله دا شرک. یا منات عبد المنات ورته وي، دا د منات بت بنده دی، نعوذ بالله. داسې طریقې سره
یا د عبدالله په مقابله کې عبداللات نوم ولېږدي چې دا د نعوذ بالله د لات بت بنده دی یا بل طریقې سره شرک کوي لکه عبد الرسول عبد النبی دا نومونه هم شرکي نومونه دي په دې مطلب دی چې د نبی بنده د رسول بنده او نبی او رسول په خپله د الله بنده دی نو د نبی او د رسول بنده نشي کېدلی انسان دی د الله بنده دی د الله عبد دی یا نبی دتا نبی بخش داسې نومونه ولېږدي چې دا نبی موږ ته عطا کړی دی نبی را کړی دی نو دا شرکیه نوم دی انسان خپل د بچي په نوم کې الله سره شرک کوي اول حق ضایع کوي د اول حق ضایع کوي او د بچي په نوم کې الله سره شرک کوي یا د خپل بچي نه نوم کېږي د غیرو په نومونو باندې د انګریزانو په نومونو باندې د یهودو په نومونو باندې یا د هندوانو په نومونو باندې چې هغه د داسې مذهب والا دي چې د هغو د دین اسلام سره هېڅ نسبت او تعلق نشته او هغو که څنګه نوم کېښودو هغه د معنی په اعتبار سره درست وي او که درست نه وي چې هر څنګه هغه نومونه ږدي او د هغو په نومونو باندې خپل د بچي نوم ږدي نو دا هم صحیح او درست نه ده داسې نوم ایښودل هم جایز نه دي د غیرو په طریقې باندې نومونه به نه ږدي بلکې نوم داسې نوم کېږي چې د هغې نسبت الله ته کېږي لکه عبدالله او عبد الرب د رب بنده دغسې عبد الرحمن د رحمان بنده عبد الرحیم د رحیم بنده عبد الوهاب عبد الشهید عبد السلام وغیره وغیره داسې نومونه یا د انبیاو په نومونو باندې چې موسی عیسی نوح آدم علیه السلام په نوم کې خو د حضور صلی الله علیه وسلم کوم نومونه دي په هغه نومونو باندې محمد احمد حامد محمود شاهد مشهود داسې نومونه محمود وغیره وغیره دا نومونه کېښودل یا د صحابو په نومونو باندې ابوبکر عمر عثمان علي طلحه زبیر وغیره وغیره په دې نومونو باندې نوم کېښودلی شي نو دا د بچي صحیح طریقې سره حق ادا شو د خپل د بچي حق ادا کړو او روایتو کې راځي عمر رضی الله تعالی عنہ خواته یو سړی راغی شکایت یې کو خپل د بچي چې دې بچي خو زه وولم زما زوی زه وولم نو عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفه او امیر المؤمنین خدایو د جلالی طبیعت والا انسانو بچی راوغوښتو په دې باندې غوسه هم شو چې بچی څنګه خپل پلار باندې ګزار کوي خپل پلار څنګه وي چې بچی راوغوښتو بچي ته وایي په تا باندې خو ستا د پلار حقوق دي تا څنګه خپل په پلار باندې ګزار وکړو نو بچی امیر المؤمنین زما خبره مو واوره زه عرض کوم د اولاد په پلار باندې مو حقوق شته که نه صرف د پلار په اولاد باندې حقوق دي نه د والدینو په اولاد حقوق دي او د اولاد په والدینو حقوق دي د دواړو په یو بل باندې حقوق دي نو یې د اولاد په مور او پلار باندې څه حقوق دي په مور او پلار دا حقوق دي چې دله دې صحیح نوم کېږدي د ده د صحیح تربیت وکړي دله د صحیح تعلیم ورکړي دی په سمه لاره باندې روان کړي کله چې پیدا شلم نو یو خو رالي نوم هغه ګډوډ کېښودو بیا چې کله په ښه او بدو باندې پوه شلم نو ما له لښته راکړله چې زه اوښان سره وم نو زه لاړلم اوښان مې سرول کله به چې دوه اوښان جنګېدلل نو ما به یو ګزار یو له ورکړه بل به مې بل له ورکړه نو هغه به جدا شلل چې یو ځل کور ته راغلم نو مور او پلار هغه په ځان کې جنګېږي لګیا دي یو بل سره لګیا دي جنګ کوي نو ما یو ګزار یو له ورکړه بل مې بل له ورکړو چې دا به هم د اوښانو په شان یو بل نه جدا شي دی راغی تا ته شکایت پیش کړي عمر رضی الله تعالی عنہ تا په خپله ځان سره زیاتې کړ دي تا په خپله ځان وویلی چې تا خپل د زوی صحیح تربیت نه دی کړی تا دله تعلیم نه دی ورکړی ده ته طریقه ښودلې نه ده د مور او پلار حقوق دې ښودلي نه دي ته به مور او پلار حقوق اول ده ته ښایي نو هغې نه وروسته به دې ستا حق ادا کوي چې تا ده ته د مور او پلار هغه حقوق ونه ښودلل او دی د هغې نه واقف کړی تا نه دی خبردار کړی نه دی نو بیا به دې ستا څه حق ادا کړي او ستا به دې څه حقوق وپېژني د اولاد چې په مور او پلار باندې اول حق دی هغه نوم یې ښودلل دي چې دله صحیح نوم کې ښودللی شي او هغه نوم چې هغه شریعت سره موافق نوم وي د معنی په اعتبار سره هم درست وي او یا احادیثو کې ذکر راغلی
یا د انبیاو په نومونو باندې دی یا الله سره نسبت دی یا د صحابو په نومونو باندې داسې نوم کېښودلی شي نو دا نوم چې کله کېښودلی شو د بچي دپاره نو د بچي اول حق ادا کړو چې صحیح نوم یې کله کېښودو نو کله چې الله تبارک وتعالی د انسان له زوی ورکړي بچی ورکړي نو دی دله شرکیه نوم ږدي چې دا نبي راکړ دی نعوذ بالله یا دا پیر راکړ دی یا فقیر راکړ دی او یا دا د نبی بنده دی یا د رسول بنده دی یا د فلانی بوت نعوذ بالله بنده دی یا زما د فلانی پیر بنده دی دا شرکیه نوم دی او د بچی اول حق ضایع کو د الله سره شرک کو دا حرام دی دا ناجایز دی او دا د انسان ناشکری ده چې اولاد ورله ورکړی الله دی او د الله مخالفت کوي بیا او اولاد د نوم داسې اږدي چې هغه د الله سره دشمنی ده او د الله سره شرک کوي په دې کې فلما آتاهما صالحا جعل له شرکاء فيما آتاهما هر کله چې د الله رب العزت نیک بچی ورکی صالح بچی ورله ورکی د دعا قبول شي او دا خوف دا پریشانی ختم شي نیک صالح بچی خیر او عافیت سره د نصیب شي جعل له شرکاء فيما آتاهما دا میا بیبي د بچی کی چې کوم بچی الله دوله ورکړ دی په دې کې الله سره شرک کوي د نوم په اعتبار سره یا د دې بچی نسبت غیر الله ته کوي چې دا فلانی مونږ له راکړ دی نعوذ بالله یا د غیر الله په نوم باندې نظر و نیاز کوي د دې بچی نو دا شرک دی فتعالى الله عما یشرکون الله تبارک وتعالی خو ډیر اوچت ذات دی د هغه شرک نه چې کوم شرک دو الله سره کوي دو چې الله سره کوم شریکان ګرځي دا ډیر کمزوري دي دا مخلوق دی او الله رب العزت د دین ډیر اوچت دی الله رب العزت خو قوي دی طاقتور دی او هغه خو خالق دی دا نور چې څومره ما سوا د الله نه دي دا ټول مخلوق دی او دا ظالمان مخلوق خالق سره برابري داسې نشي کېدلی او دا ممکن هم نه ده چې مخلوق د خالق سره برابر شي ځکه چې د خالق صفات چې دي هغه حقیقي صفات دي هغه چرته مخلوق ته نشي ملاویدلی او نه مخلوق د هغه صفاتو اهل جوړېدی شي فلما آتاهما صالحا پس هر کله چې ورکه الله رب العزت دي دواړو ته نیک بچه جعل له شرکاء نو شروع شلل دواړه چې ګرځوي د لره شریک فيما آتاهما په هغه څه کې چې الله ورته ورکړ دي نو الله سره شریک جوړي فتعالى الله پس اوچت دی الله رب العزت عما یشرکون دا هغه شرک نه چې دوی الله سره کوم شرک کوي د هغې نه الله رب العزت ډېر اعلی او ډېر اوچت